د منز نپس او د تلاوت نپس دی دو ټیمونو کې الله د بنده دعا قبلی. دا د دعا د غوښتو د قبلی دو ټیمونه دي. څه حاجتم وي نو دی دو ټیمونو کې دعا الله قبلی. حدیث کې راغلی دا ولی الله قبلی وی زکا منز چې دی دا د الله سره خبري دا د الله سره کلام دی او تلاوت د قرآن هم د الله خبري لوست دي. نو دا دو ډیر غټ عملونه دي. یو منز او یو تلاوت چې کله د قرآن ختم وشي د دین پس ځان له دعاګانې غواړي دی کې الله دعاګانې قبلي. او یو حدیث مبارک کې دام راغلی دی چې د مانزه او د اقامت په منځ کې په دې ټیم د اذان او د مانزه په منځ کې په دې ټیم کې الله دعا قبلي. اذانو شي او منځ لا نه دی شوی په دې منځ کې چې بنده دعا غواړي هغه دعا رب العالمین قبلي. دغه ټیم کې الله دعا قبلي. دغه ټیم کې ځان له دعاګانې غواړي. او بل حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی جهاد لتلی او د دشمن سره جنگیږي او په صف د جهاد کې ولاړ الله دعا قبلي. بل حدیث مبارک کې راځي چې کله باران شروع شي کنه د اسمان نه باران وریږي په دغه ټیم کې رب العالمین دعا قبلي. دا د رحمت د نزول ټیمي دا ټیمونه وپیژنو دی کې ځان له دعاګانې غواړو الله دی کې دعاګانې قبلي. بل علما وایي د مانزه په ټیم کې الله دعا قبلي. منستلا ولاړ نه او د مانزه ټیم دی دې ټیم کې الله دعا قبلي. بل عند رؤیت الکعبه چې کله سړی کعبه ویني او په کعبه نظر ولګي الله تبارک وتعالی په دغه ټیم کې دعا قبلي. الله دې مونږ ټول کعبه لبوزي چې په کعبه نظر ولګي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ د مسلک امام اغه یو کس راغی وی زما چې په کعبه نظر ولګي نو کوم دعا وغواړم وی چې الله دعا قبلي په دغه ټیم. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې کله دې په کعبه نظر ولګي نو اول دعا دا وغواړه چې یا الله ما مستجاب الدعوات وګرځوه. دې معنی صدا یا الله چې زکم دعا کوم هغه می قبلوا نو چې ودا یو دعا دی قبول شي چې الله دی مستجاب الدعوات وګرځي نو چې کوم دعا غواړي بیا به الله هغه قبلي. نو دا د دعا د قبلي دو ټیمونه دي. منس او کوي ځان له لازمي دعا غواړي الله د بنده لاسونه خالی نه پرېږدي. او یو حدیث مبارک کې راځي چې کله یو مسلمان بنده د بل د پاره دعا غواړي هغه بل تن غائب نه او تلاس اوچت کې هغه له دعا غواړي هغه حاضر نه دی هغه دې ځای کې نشته او ته وایې یا الله دا وله ورکې او دا وله ورکې. حدیث مبارک کې راځي د په سر یوه فرشته ولاړی نو دی چې وایي الله پلان کې له دا ورکې نو هغه فرشته وایي یا الله د هغې مردلم ورکې. نو ستا دا دعا به یا قبلیږي او یا نه او تا د پاره فرشته دعا کوي. نو دعا کې بخل مه کوئ. نورو خلقو له دعاګانې غواړئ مقتدیانو له ملګرو له رشته دارانو له مسلمانانو له چې هغه نوي او ته ورله لاس دې اوچت کړي او دعاګانې ورله غواړې نو فرشته وایي یا الله د هغې مردله ورکړي. ته وایې الله پلان کې بنده وبخي الله وایي فرشته وایي یا الله دې وبخي. تو وی یا اللہ اغی بندن مصیبت لرکی نو فرشتہ وی یا اللہ د دن مصیبت لرکی. نو دا د دعا د قبلی دو ټیمونه دی دی کې ځان له ډېرې دعاګانې غواړو چې دعاګانې م الله قبولی کی چې مونږ هر مانځه پسې وایو چې یا الله ما د حرمینو زیارت لبوزه او دا کعبه راته وښیه. یو ورځ به داسې راشي که خیر چې روان به او کعبه به ویني دا دعا به دې م الله یو ورځ قبوله کی. نو دا د دعا د قبلېدو ټیمونه دي پکار د چې دی کې دعاګانې غواړو. نو شعیب علیه السلام هم قوم د پاره ډېرې دعاګانې کړې وې خو قوم یې چونکې بدبخت نو اخر کې پې عذاب راغی
उस रब्बुल आलमीन द यौ बल जलीलुल क़द्र पैगम्बर ज़िक्र कई कि अगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन खामखा प तहक़ीक़ सर ले गले मुंगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिआयातिना पख्पल मोजिज़ो सर व सुल्तानिम मुबीन औ प दलील ख़कार सर। अल्लाह तबारक व तआला फ़िरऔन त मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले गले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चो आगा अल्लाह यौ जलीलुल क़द्र पैगम्बर गर्ज़वले अल्लाह अगल यौ जलाली शान वर कड़े नो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह हुई चिज़ड़ मतंगवा द फ़िरऔन पशान सरकश वो मा अगतम मूसा अलैहिस्सलाम ले गले दा टूल पैगम्बरान दिसी जबाबिर तली वो दिसी गटु गटु सरकशान तली बि आयातिना पख्पल मोजिज़ो सरा व सुल्तान मुबीन औ प दलील ख़कार सर। द सुल्तान मुबीन न मुराद ख़ास मोजिज़ात लका अम्सा रब्बुल आलमीन वरला अम्सा वर कड़े वा चे रवा बे गस्तला अम्सा बवा चे गुजारा बे कलन नुमार बते न जो जादूगरु चे मारान रड़ता उकड़ल जा मारान जोड़ कड़ल मूसा अलैहिस्सलाम चे अम्सा वर गुजारा कड़ल यवलू या अजदहा ते जोड़ शवल उटोल मारान वर लतीर कड़ल दिसी लो या मोजिज़ा वसर औ यातिन मुराद जलालियत द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चे अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला यो जलाली शान वर कड़े अल्लाह वर यो रुअब वर कड़े देर रोब अल्लाह वर कड़े औ दासी रोब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम अल्लाह वर कड़े कि दुश्मन नब पल्लरे पासिल की नबी अलैहिस्सलाम रवान वो अल तब दुश्मन यरीद बे नबी आखिरुज़्ज़मान रवान दे अल्लाह यो जलाली शान वर कड़े नो दा अल्लाह तबारक व तआला पैगम्बर ल वर कड़े नो वलक़द अरसलना खामखा प तहक़ीक़ सर ले गले मुंगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिआयातिना पख्पल मोजिज़ो सरा व सुल्तान मुबीन औ प दलील ख़कार सरा। अलैहिस्सलातु वस्सलाम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। शवक़ सर दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंद कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा सड़ी चीदी दा मुंतज़िम दी पर ज़नानौ बांधे दा निगरानान दी पर ज़नानौ बांधे सड़े बदकूर नज़म और इंतज़ाम बराबरी और सड़ी तफौक़ियत हासिल दे पनारी ज़नानव यानी खावन तफजीलत हासिल दे खपल बीबी वलिर्रिजाल अलैहिन्न दरजा द सड़ो द पारा पदी खुज़ुबान दे यो फजीलत हक द बीबीम दे और हक द खावन हमश्ते खुद खावन हक द बीबी द हक द पास औ खावन ला अल्लाह यो मकाम वर कड़े दे यो फजीलत वर कड़े दे द बीबी द हक न सेवा दी वजना कुरान करीम के बार बार ददी रिश्ती जिक्र की द खज़े व द खावन द रिश्ते मुबारक
بار بار قرآن کې دا ذکر دی چې دا رشته دی برقرار وي، دا د رشته دی قایم وي او دا دی روغ وي. ځکه چې کله دا رشته ورانه شي نو د دې ډېر نقصانات لازمېږي. دې وجې نه تاسو به لیدي ورور د رور نه پردی کېږي. که هر څومره جنګ جګړه وشي خو د ورورولۍ رشته نه ختمېږي، د زوی او د مور رشته نه ختمېږي. که هر څومره اختلافات راشي او هر څومره کنزل وشي، خلق وی دای مور ده او خلق وی دای بچی. رور کرور ته هر څومره کنزلو کې خدا رشته ختمېږي نه، خلق وی دای رور دی او دای رور. واحد د ښځې او د خاوند رشته داسې ده که یو لفظ دوه د طلاق استعمال شو نو دا رشته به ختم، دا نورې نه ختمېږي او دا ختمېږي. ځکه چې کله خاوند بیبي له طلاق ورکړي نو څوک بیا نه وایي چې دا د ده ښځه ده، بیا څوک نه وایي چې دا د هغې خاوند دی، نو دا رشته ختمېږي او دا نورې نه ختمېږي. ځکه الله قرآن کې وایي د دې خیال ساتئ. نو پکار ده چې ښځه او خاوند د یو بل د حقوقو خیال ساتي او د حقونو پوره کوي د یو بل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی هر یو کې بس تاسو نه تپوس کېږي د خپل رعیت په باره کې چې د سړي د لاندې ماتح څومره خلق د دې باره کې به د ده نه تپوس کي. او بیا د دواړو جهانو سردار وفرمایل وی بیبي چې دا د دې نه بم تپوس کېږي د کور په باره کې او د اولاد په باره کې. ځکه خاوند لاړ شي نو د کور انتظام ټول بیبي ته حواله او دا بچي چې ماشومان دي دام بیبي ته حواله دي. د دې په باره کې به د بیبي نم تپوس کېږي. د خاوند مال به غلط نه استعمالوي، دا د خاوند بچی دي، د دې به صحیح تربیت کوي، د بیبي دا ذمہواري جوړیږي او د دې نه به الله د دې په باره کې تپوس کوي. نو هر سړي سره خپل مناسب د بیبي په خاوند باندې حق دی او د خاوند په بیبي حق دی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د خاوند د حق په باره کې وی کما چاته حکم کولی چې څوک دی بل ته سجده وکړي، که دا جایز وی ما دا حکم کولی خو زمونږ په شریعت کې دا جایز نه دی. لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به ښځې ته حکم کړی چې دا د خپل خاوند ته سجده لګوي. کما دا حکم کولی او دا روا وی نو ښځې به خاوند ته سجده لګوله. دومره د خاوند حق په ښځه باندې مخکې دی او دومره ضروري دی. حدیث مبارک کې راځي چې کله ښځه په تنور باندې روټۍ پخوي او په دې ټیم کې خاوند ښځې ته آواز وکړو چې زما خواله راشي، حدیث مبارک کې راځي دا ښځه به د خاوند اطاعت کوي، ډوډۍ به په تنور کې لګېدلې پرېږدي او راځي به د خاوند خواله چې خاوند آواز دا وی ډوډۍ سوځي، د خاوند مال دی او دی سوځي. تا ته چې خاوند آواز وکړو ډوډۍ دی په تنور کې پورې کړې ده، اقه ډوډۍ به په تنور کې پرته وي او په تنور کې به لګېدلي او ته به راځې د خاوند اطاعت په ښځه کې، د خاوند اجابت به کوې او د خاوند خبره به وکړي. حدیث مبارک کې راځي چې یو سړي خپلې بیبي ته آواز وکړو، دعوت یې ورته ورکړو، بیبي ترې نه انکار او خاوند ترې خفه شو او ګناه د بیبي وي او خاوند ترې نه خفه دی او دا بیبي شپه تېره کې. حدیث مبارک کې راځي لعنتها الملائکة حتی تصبحا، د سبا پوری په دې زنانه باندې او بیبي باندې پرشتې لعنت وري. ټوله شپه پې په لعنت کې تېره شوله چې خاوند شپه تېره کړله په داسې حال کې چې خاوند خفه او ګناه د بیبي وه، ټوله شپه په دې بیبي باندې لعنت ووري.
حدیث مبارک کی یوسو کسان راغلی چې داغي عبادت وی نه قبلی هغه کی یو نافرمان خزه یو غلام چې د خپل مالک نه او تختیدل غلام چې د خپل مالک نه تختیدل الله وی عبد عابق د عبادت نه قبل یو چې د خزه نه خاون خپي الله عبادت نه اسی بلیږي تهجد بکی د قبولیت د عبادت چې د خزه د پاره هغه د خاون پر رضا کې دی وجنه احادیث مبارکو کې راځي چې د کمې خزه هغه نپلی روجنیس او د دې خاون حاضر وي کور کې دی نو بغیر د خاون د اجازت نه شریعت دې ته د نفلی روجي اجازت نه که خاون اجازت ورکو نفلی روجه نیولی شي که د خاون اجازت نو دا زنانه نفلی روجه نشي دومره د خاون حق مقدم روجه څومره لوی عبادت دی خو چې خاون حاضر دی او هغه اجازت نه ورکوي نو دا ښځه به نفلی روجه نه نیسي چې د خاون اجازت نشته دومره د خاون حق مقدم نو پکار د چې بیبیانې د خاوندانو په دې حقوقو باندې لږ د دې په ادا کولو باندې کوشش شروع کړي ډېرې ښکلې زندګۍ به راشي نن د ښځو عبادت ډېر دی عبادات ډېر دي خو د خولې کلام د ښځو نه دی برابر هغې وجې نه کور کې پریشانۍ دي او خاوندانو ته تکلیف دی کور کې د ښځې د خولې وینا چې دا هغه نه ده برابر حدیث مبارک کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې د یوې زنانه ذکر وشو وی دا الله حبیبه پلانکی زنانه و ډیر روجي به یې نیولې او ډیر منځونه به یې کول ډیره تهجد ګزاره وه خو د ژبې نه یې ګاونډیان تم ژبه یې ښکلې نه وه امام الانبیاء فرمایل وی دوزخي ده چې ژبه یې ښکلې نه وه دوزخي ژبه یې ښکلې نه وه دوزخي د بلې زنانه ذکر وشو وی د الله حبیبه نفلی عبادات ډیر نه و تهجد نه و فرائض و نفلی عبادتونه او روجې او دی ډیر نه و خو یې ژبه یې ډېره سمه ژبه وه ګاونډیان ترېنه ډېر رضه وه ژبه یې برابر وه امام الانبیاء فرمایل وی دا جنتي ښځه دا جنتي ښځه ده چې ژبه یې برابر نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار بیبیانو ته تعلیم ورکړی دی او تعلیم ورکړی مین بنیاد هغه د زنانه چې ده د بیبي دپاره د ژبه برابره د دې د لاسه ډېر نقصانات دي او د دې د لاسه ډېرې پریشانۍ دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته د جنتي ښځې صفات ښودل د جنتي ښځې صفات نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته ښودل وی د جنتي ښځې یو صفت دا دی چې کله ترېنه خاون نارضا شي نو دا د خاون لاس په لاس کې ونیسي او خاون ته وایي هغې پورې په ما د شپې خوب حرام دی چې څو پورې ته نه یې رضا شي امام الانبیاء فرمایي دا د جنتي ښځې صفت دی خاون لاس کې نیولی هغې پورې را باندې خوب حرام دی چې د څو پورې ته رضا شوی ته رضا شوی نه هغې پورې په ما باندې خوب حرام امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنتي ښځې یو صفت دا ذکر او بل صفت د جنتي ښځې دا دی که نه چې دا به په خپل خاون باندې عاشق وي خپل خاون به ورته ډېر محبوب وي ټوله دنیا کې به ورته خپل خاون خوښ خپل خاون به ورته محبوب وي بیبي ته به خپل خاون چې دی هغه محبوب وي په خپل خاون باندې به عاشق وي دا د بیبي د جنتي ښځې صفت دی چې دا به په خپل خاون باندې عاشق او په خپل خاون به مین وي دا امام الانبیاء فرمایل وی دا د جنتي ښځې صفت
او नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल अय्युमा इम्राअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो बीबी ल द जन्नत सर्टिफिकेट वर्क। कम बीबी जन्नत तलाड़ा खबर ये द जन्नत सर्टिफिकेट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बीबी ल वर्क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल अय्युमा इम्राअतिन मातत चिकम खजमड़श वाला व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन औ खावन ते रज़ा। रुस्त खबरी की दे चे खावन डेर ताबेदारा खावन ते न डेर रज़ाओ। इमामुल अंबिया फरमाइल दखलतिल जन्ना दा खज़ जन्नत दा जन्नती खज़ा दा चागा मड़शी और पागी पसी रुस्तो द खावन द रज़ा खबरी चली चे खावन ते न डेर रज़ा खावन ते न डेर रज़ाओ दा खबरी पसी रुस्तो चलीगी। इमामुल अंबिया फरमाइल वेदा जन्नती खज़ा दा दा जन्नत तलाड़ा ए बिबियानो द खावंदानो द रज़ाए सर्टिफिकेट हासिल के चे खावंदान रज़ाई चे दा सर्टिफिकेट तर सरई। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा द इमामुल अंबिया लूर द कनदा लख्त जिगर द कनदा दड़ टोटाई द कना कि सफ़र लबतो बवर करा वरगे चे वापस परागे बे कोरता वरगे दा वर्त डीर महबूब व चे कल अगा वफात के दला नो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु त पजड़ाश न खज़ी सर द बल चा हुकूक न राजी अदालत दा न कई ज़मींदारी दा न कई क़ज़ा दा न कई इमामत प ख़ज़ निश्ता नो द खज़े सर द बल चा वाबिस्तगी न राजी ख्वागा अलावा द खावन न चे कल वफात के दला न खावन द ख्वा तनास्ते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु न दा वर्तवाई अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प जड़ाश वाला मा तख्पल हक़ माफ़ का मा तख्पल हक़ मा माफ़ का मा माफ़ का चे मा अल्लाह माफ़ दा द इमामुल अंबिया लूर वकन देवी चे ज़ खुद नबी अलैहि सलाम लूर मा तसका बेला उसवी ज़ दुमर दुमर मुंजुन कोम सड़े खावन बख्पल समे दादा मुंज न कयो त दप हक़ बमार अल्लाह रानिसी तक अरसुमर तहज्जुद गुजारे नेका मले और दा खावन बदी क़िबला न पीजनी खो अल्लाह बदी दप हक़ रानिसी दा मुसल्लम खबर दा खावन खावन ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जाड़ियो द ख़पल हक़ माफ़ी गुहारी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्तवई मा तो माफ़ कड़ी खो तमाम माफ़ कर ज़का द इमामुल अंबिया लुरवे डेर नाज़बिन वजूद दियो और माँ कर बदी पमश्क पानी उबर उड़ले न पदी मुबारक वजूद के दी नखे जोड़ी शफे रसो पके नखे जोड़ी कड़ी दी माँ मुआफ़ का मा तो बखली खो तमाम द इमामुल अंबिया लुर फातिमा चे द तमाम बीबियानो सरदार बई प जन्नत के आगे खावन तवई मा माफ़ का बीबियानो वौरे द खावन द रज़ाई न बगैर बललार निश्त जवा म ए बीबियानो चे कम बीबी नफल की कना नफल दक कटेम दा नफल दिन के उरादी शिदा द खावन प खिदमत की तीर की द नफल नफल कई अगर टेम द खावन खिदमत द खावन रज़ा वाला प दग टेम के डेर सब हासिल नफली इबादत कम कई खुद खावंदान खिदमत और दागी देखभाल सेवा पदे अल्लाह डेर लोई मकाम दर पदे अल्लाह डेर लोई मकाम दर की चिकल बीबियानी द खावंदान ख्याल से और ए बीबियानो न खावंदानो द मालूनो हिफाजत करो द इज़्ज़तुनो हिफाजत करो दा इज़्ज़त स्तासु दा न दे ना द खावन अमानत दे दा जिक्र दिन कबली की खा परशका के बनास्ती बोकरा भाई पशाड़ उलिया पलास के उसर तस्बीह सवे दरूद शरीफ हुआ द सरम दा दरूद शरीफ मवाया दा तस्बीह पर जेब के केदा खुदा मख पटका दा मख तिखकार करे दा भूला ताना अल्लाह दा तपूस न की चिता वली दरूद शरीफ होने में खुदा बकई चिदा मख दी वली खकारा करे दा मख दी वली खकारा द दी